نو فرعون خوب ولیدو وی زه په خپل تخت باندې ناست یم او یو سړی راغی او په زمري سور دی په زمري باندې او چابک ورسره دی او دې نیغ زما دې دربار ته راننوت او چې دربار ته څنګه راننوت په زمري سور دی خدای پاکه دا څوک دی او راتلو سره دغه زمري نه کوز شو او زما دې تخلې او لته ورکړه چې لته یې ورکړه زما تخت پرېوته او زما ګریوان ته لاس واچو او د تخت نه سر د لاندې لاندې راوغورځولو نو فرعون د خپلو خلکو سره مشوره وکړه وی داسې خوب مې لیدلی دی صاحب دا زمري باندې چې کوم سړی را روانو نو دا دې په خیال کې راځي چې دا د کم طرف نه را روانو سینګ شکل سړی یو دا د بني اسرائیلو د طرف نه را روانو هغه زمونږه نوکران قوم چې کوم دی د یعقوب علیه السلام نوسی هغې طرف نه را روانو او شکل یې هم د هغوی په شان معلومېده د هر چا شکل معلومېږي د هر قوم د شکل نه پته لګي چې دا د دې قوم سره تعلق لري لکه اوس د پنجاب نه یو مېلمه راغی دلته کېناسته او تاسو سره خبرې هم نه کړې تاسو ته پته لګي چې دا د پنجاب دی د پښتون نه مخ نه پته لګي چې دا پښتون دی بیا پښتنو کې هم د بعضې علاقو خلک پیژندلی کېږي چې دا د پلانکې علاقې دی دا د پلانکې علاقې دی دا د پلانکې علاقې دی وی بالکل شکل نه داسې معلومېده چې د یعقوب بني اسرائیلو والا دی او د هغې د طرف نه هم راغی وی صاحب د خوب تعبیر دی واضحه دی څنګه دی وی دوی کې به یو الک پیدا کېږي بادشاهي به هم د نه اخلي او سر د لاندې به دې غورځوي او طاقت به ورسره وي لکه زمري طاقت دی کونټی په لاس کې او چوکه په لاس کې نیول دا طاقت دی او ستا دربار ته به نیغ راننوځي تا کې به دونه جرأت نی چې دې منې کې او نه به ستا نوکران منې کولی شي او دا تعبیر او ټولو او بالکل دا تعبیر څوک ورسره بس وی دا چلو که چې دې ته بند تړل پکار دی سیلاب چې کله په سر راشي نو بیا ته ځان نشي خلاصولی مخکې نه به ورته بند تړی دې ته مخکې نه بند تړل پکار دی څنګه به بند تړو ورته وی بس اډر کوه او بني اسرائیلو کې چې څومره ماشومان پیدا کېږي دا مړه کوه دا ختم کا بدالک باړو پیدا نشي یعنی دونه قمقلو دومره بې وقوفانو چې رب العالمین د کوم څیز فیصله کړې وي هغې ته څوک بند تړلی شي الله فیصله وکړه چې رب فیصله وکړه سپېره بچیه ته هغې ته بند څنګه تړی ته هغې ته بند نشي تړلی خو دا ردی او خپل سوچو د الله د حکم د الله د قیدې او د الله د فیصلې په مخ کې د مارونو د انسان تدبیر اس کار نشي کوي تقدیری مسئلو کې تدبیر کار نه کوي تدبیر فیل کېږي بیا ته به هر څومره تدبیر استعمال کې خو چې تقدیری مسئله پې راشي او د تقدیر توره پې راشي تدبیر فیل ته بچې بوځې او ته به په هسپتال کې داخل کې چې دی به بچ شي خو چې د مرګ توره د الله د طرف نه مقدره پې را پرېوځي هغه تدبیر ختم د ډاکټر په مخ کې به تې ساه خېږي په اپریشن تیټر کې به تې ساه خېږي اکسیجن به ورته لګېدلی او ساه به تې خېږي د زړه مشین به ورته لګېدلی او ساه به تې خېږي ولې تا تدبیر وکړو تدبیر د پاسه د چا توره راله د الله د تقدیر هیکې سمجھې خیر و خلاص نو سپېره دلته دوکه شو دغه وخت کې دې سپېره له پکارو چې ویرېدی او دا ولې ما نه بادشاهي بالي ولې به سر د لاندې غورځېږم دا هلک به څوک چاک ده کې به طاقت څوک پیدا کوي الله به پیدا کوي ما خو د خدای مقابله کې د خدای اعلان کړی دی اوهو دا نه ده پکار بس توبه طایب کېدل پکار ورته لیکن هغه نور موچت شو اډر یې وویسته وی بني اسرائیلو کې چې څومره ماشومان پیدا کېږي هغه وجنئ ظلم زیات شو دا بل ظلم هغه الله سره ظلم او ورپسې مخلوق سره ظلم چې په بني اسرائیلو باندې ته خپل ټټی پاکې او ته پې لارو کوڅې جارو کې او ته د هغې په ښځو په ماشومانو په کورونو کې خدمتونه کې او په ټوکې پې کارونه کې او ډیرانونه پې خوری دغه یو ظلم دا بل ظلم شروع شو بس چې کوم ماشوم به پیدا کېده په ګاونډ کې پته لګي جاسوسان ګرځېدل ماشوم بې راوایي مور مخکې به یې لال کړ چې هغه کولی شي لیکن زما رونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی
چې ظالم دې په خپل ظلم باندې سر نو چتی. ظالم دې دا نه و چې زه ظلم کوم او ما ته څوک نشي را رسېدی. اللہ پاک رسول اللہ مبارک فرمائی ان اللہ لیملی الی الظالم، خدای ظالم له مهلت ورکوي، خو چې کله ونیسي نو بیا ته څوک نشي را خلاصولی. بیا اقا ظالم چغې وباسي په کټ کې پروتي او یو یو چغې د اسمانه پورې خیجي، خو الله بیا رانیولي، بیا راونیسي. مګه خو نخرې کوي، کله یو ځای سوړه وباسي، کله بل ځای سوړه وباسي، کله جامې کرپي، کله د خوراک شیره ورځي، خو چې کله د لټ هغه سیخ پې د پاسه راغی بس بیا یې سم نشته، خبره ختم. نو نبی علیہ السلام فرمایي زه نه وایم چې الله ظالم له مهلت ورکوي چې کله ونیسي بعد بیا نه پرېږدي او نه یې بیا څوک خلاصولی شي. خو زمونږ ایمان دی. الله پاک داسې وکړله چې دا قوم ورته اوچت شو، صاحب دا خو چې دا ماشومان ته وجنې نو دا بوډاګان به مړه شي، دا ځوانان به بوډاګان شي، نو بیا به کال 2 4 10 شل کاله پس زموږ خدمت څوک کوي؟ نو دلته بیا تیر وته وی یو کال وجنې بل کال مه وجنې. نو سپیره بچیا که په دا کم کال کې نه وجدي کې هغه پیدا شي څه به کې؟ نو چې په کم کال وي موجنې نو په هغه کال خدای حضرت هارون علیه السلام پیدا کړ، او په کم کال چې وجنې نو په هغه کال الله پاک حضرت موسی علیه السلام پیدا کړ. او چې څنګه موسی علیه السلام الله پیدا کړ نو اقا زینا اطلاع ورسېده پولیس ته چې دې کور کې ماشوم پیدا شوی دی. خلکو ته پته لګي چې پولیس والا سنگ په کور را دننه شو، الله دلته د موسی علیه السلام د مور نه عقل وتښتاو. بعضې وخت الله داسې کوي او لګیا ده تنور اچوي. د موسی علیه السلام مور تنور اچولی دی او خشاک یې پکې اچولی دی او تنور کې اور بلیږي، غرغنډه ده، او دا بچی ورسره دلته په دا غیږ کې دی، موسی علیه السلام ورسره دا غیږ کې دی او تنور یې اچولی دی او دقه دی چې کارنده پرې را دننه شو، الله دماغ الټه کړل. بالکل د موسی علیه السلام په مور لیونتوب، لیونی خو نه پوهېږي، موسی علیه السلام یې تنور کې وغورځاو. اوس لیونی خو نه پوهېږي، دغه وخت په خدای جنون راوست، تنور کې چې وغورځاو هغې رالل ماشوم څه شو؟ دا اوس لیونی ده. ها څه وی خلکو ته تاسو خو مونږ په لیونی پسې راوستو، ټول کور یې ولټو ماشوم کم دی؟ ښځه خو پاګله ده، لیونی ده. بس هغې واپس لاړل. چې واپس لاړل د موسی علیه السلام د مور په دماغو کې واپس خدای عقل راوستو. او بچی مې څه شو؟ موسی علیه السلام تنور کې پروت دی او ګوته یې خوله کې بنډلې ده او د پایو په ځای هغه روي او راوچته یې کړ. د مظلوم خدای مدد کوي. چې راوچته یې کړه اوس خو پته ولګېده چې دا خو ما نه پرېږدي، اوس بیا راځي. الله پاک وتعالی کې واچوي صندوق جوړ کړ، صندوق یې جوړ او په صندوق کې دا بچی ور واچو او بند یې کا او دریاب ته وروله، دریای نیل ته ورغورځاو او لور ته وی بچی ځه ورپسې، رو ورپسې ځه چې پته ولګي چې د صندوق کم خوازي. ماشوم صندوق کې پروت دی. اوس چې الله پاک د چا د جون فیصله کړي، قسم په خدای که څوک د څه وباسي، او چې د چا د مر فیصله الله کړي بانه ورته جوړېږي. صندوق رو چپه وړي د فرعون دا محل د دریاب په غاړه و او د دې دریاب نه یو وله د محل ته دننه تلې وه. نو جبریل علیه السلام وله رو دیکه ورکوي هغه ولې ته یې وله جوړ کړ. په هغه وله کې دننه لاړ. هلته د فرعون زنانه او وینځې او جنکۍ راغلي دي، هغې د هغه چمن کې د لختی په غاړه د هغه ولې په غاړه لګیا دي، یا لامبي یا لوبې کوي. صندوق ورغی، یو څانګه ښکته وه هغې سره ونښته. او دا صندوق کې څه دي چې راوچته یې که او صندوق یې کلو که خشته ماشوم پکې پروت دی. عقل څه وایي؟ اوهو دلته عقل جدا مسله راله. اوهو خدایا د دشمن کور ته ورغی،
کم دشمن نه چې کور یریدو کور له وله ماشوم لاړ. اوس به څه کېږي؟ خو چې بی بی آسیې سینګ کولاو کو ماشوم یې راوچت کو سینې پورې ونیوه، بس اتفاقی رب د بی بی آسیې په زړه کې د موسی علیه السلام سره مینه واچوله. چې فرعون راغی یو خبره درته کوم خو ګورې زما به منې، او فرعون په دې عاشق و. څه به وایې وایه څه به یو ماشوم مې مونتی دی دقه صندوق راوړه او زما ډېر خوښ دی، قرة عین لی ولک، ستا دپاره به م د سترګو ټنډک وي او ته به م پې خوشحاله او زه به م پې خوشحاله یم. کم دی؟ دا دی. وی ستا دپاره به خو ما دپاره نه دی. علما وایي وی که فرعون داسې ویلي چې او دا ماشوم به ستا دپاره هم د خوشحالۍ ذریعه او ما دپاره به هم د خوشحالۍ ذریعه، ممکن ده چې الله فرعون ته ایمان نصیب کړی وي او دې له هم خدای جنت ته رسولی وي لکه د بیبي آسیې په شان دی. وی تا له به ما له به نی، نه 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 آسیې نه پرېږدم، هسې نه د هغه ماشوم نی. وی ګوره دا خو زما غېږ له راغی، ما سره به لوی شي، ستا غېږ کې به لوبې کوي، ستا بچې به نو څنګه به ستا دشمن شي؟ تا نه به څنګه بادشاهي والي؟ هغه غلطه خبره پرېوته او هغه موسی الله د دشمن په کور کې لوی که او د چا پی ناغشتل چې چا به م سینې ته اچو پی ناغشتل. هغه خور ورسره ده خو پیژني ځان خو نه ښیي ورته. یاره وایي زمونږ یو بني اسرائیلو کې یو ښځه پی ډېر خواږه دي، کم ماشوم چې سینې ته واچوي نو هغه سینې هر ماشوم اخلي. وی ته ورشه راوله ورپسې. دا چې لاړه مور ته وی مورې هغه ماشوم خو د فرعون کور ته ورسېد، زما رور خو د چا سینه نه دي او جاړي، او وی چې ما ورته ستا اله وی چې دغسې یو ښځه ده او خواږه پی دي، هر ماشوم چې سینې ته اچوي نو هغه پی خوري. نو اوس الله څه کوي؟ که دا نیغه تللی وی چې ښه ورځم نو شک به پې کو چې هم د دې بچی دی. وی نه نه زه پردي بچي ورته واچولی شم لوبولی چې ځان له کلک کړي پې. د فرعونه کارندګان لاړل او ورته یې وی چې هغه ښځه خو نه راځي. وی ګوره ته څومره تنخوا چې غواړي مونږ ورکوو او را دي چې زمونږ په دې محل کې زمونږ د ماشوم مونتی دی پی به وله ورکړي. د موسی علیه السلام یې نه نه زه نه شمه، که دلته یې راکوي را دي کې دلته به یې وله لوی کړم، تنخوا به م راکوي، ډوډۍ به م راکوي، او که دلته یې نه راوړي زه پردو محلونو ته نه شم تللی. بی بی آسیې فرعون ته ویل ته به یې وله ولیږو ځه نو. وی ښه ویې لېږول. خپل بچی واپس غېږ له خدای راوسته، خپل کور له یې وله راوسته، تنخوا وله بیا مقرر شوه او پروتوکول ورته بیا مقرر دی. صاحب د موسی علیه السلام د مور ډېر لوی عزت چې د فرعون بچي له پی ورکوي، د فرعون ماشوم له پی ورکوي. خلک به راتلل او دې ته به زموږ سپارش وکړه، د فرعون ښځې ته زموږ سپارش وکړه. ګوره الله پاک چې زموږ پښتانه وایي وی چې خدای بچ کوي نو سر وله د کاڼي لاندې که خو خدای به بچ کوي. داسې ده که نه؟ 60 ډزه سړی لګېدلی دی، 60 ډزه او خدای بچ کړی دی. یو ډز لګېدلی دی مړ شوی دی، 60 ډزه لګېدلی دی بچ شوی دی، یو ډز لګېدلی دی مړ شوی دی. د زړه مریض دی او ډاکټر ورته وایي بس ستا اپریشن هم نه کېږي، ستا شوګر دی، ستا داسې بیماري چې ستا اپریشن هم نه کېږي، اجمدی ګرځي، په بل ټوخی راغلی دی اسپتال تم نه دی رسېدلی، په لاره دی سوتی دی. نظام چلوونکی څوک دی؟ الله دی. ژوند او مرګ د چا په لاس کې دي؟ د الله په لاس کې دي. او عزت او ذلت د چا لاس کې دی؟ هم د رب العالمین په لاس کې دی. هغه موسی علیه السلام خدای لوی کړ او هغه فرعون ظالم خدای هلاک کړ. او څنګه یې هلاک کړ؟ موسی علیه السلام خو خیر قصه اوږده ده، هغه ټوله قصه درته نه ویم. هغه لوی شو 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 او بیا لاړ د شعیب علیه السلام علاقې ته. د هغه کار به داسې و چې فرعون پې پوهېده وستر وده چې دا هلک معلومیږي. هغه به کار داسې کو چې فرعون پوهېده هوښیار و چې دا هلک معلومیږي. نو بار راوتی دی، 2 کسه په جګړه دي، یو د موسی علیه السلام قومي دی، یو د فرعون قومي دی.
نو اپې غټ پنډې تړلې دي د موسی علیه السلام دی قومي ته وي دا راسره یوسه دا فرعون قومي ورته وایي وایي دا خو نشم مړی دی کې موسی علیه السلام راغی ای موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي هغه ویل لکه ولې پې ظلم کوې دی د وړي شي چې تی پې وړې وایي هو دی به وړي دا زموږ نوکران دي هغه ویل لکه سم شه ظلم مه کوه وی نه نه به په ده خامخا وړم موسی علیه السلام بیچ بچو کو چې دا شی پې یو نسي هغه موسی علیه السلام سره ګرم شو ته خو هم د ده د قومې بس چې موسی علیه السلام څوک اوچت که خو چې دې مریلی دې شالی وله رو براو که نه نو لاندې را پرېوته او ساتې وته دا خو د موسی علیه السلام څوک اوس هم پښتو کې خلک ویل که وایي د بشیر جان لته نه د موسی علیه السلام څوک دی وایي چې څوک یې ورکه بس سړی په ځمکه پرېوته او خرړېد مړ شو او سار له خو پته ونه لګېد د غرمه واړو څوکونه یو موسی علیه السلام خبر دی الله خبر دی یو هغه سړی خبر دی او سار له دغه هلک بل چا سره په جګړه دی بیا موسی علیه السلام په لاره تېرېده وی راشه که نه دا سړی په ما ظلم کوي موسی علیه السلام ورته تا خدای خالق کا پرون هم دی او سره جګړه کوله او نن بل سره جګړه شروع کړې ده اوس بل لا باندې وجنې خبره خو بیچ بچاو چې خو هغه هلک پوه شو چې هغه پرون هم ده وجلی دی هغه لاړ فرعون دربار ته وی صاحب هم هغه هلک دی که نه پرون چې کوم سړی وجلی دی ده وجلی دی ما خو هر څه ولیدل بس موسی علیه السلام ته یو نیک سړی په مجلس کې راغی ویې خپې وباسه وطن نه ځه ستا متعلق فیصله وشوه چې دې مړ کوو دا همغه هلک معلومیږي نو موسی علیه السلام لړ مدین ته پیاده لاړ ډېر مزل یې وکړ ډېر مزل او چې مدین ته ورسېده نو ستړی ستومانه دی غریب او هلته یو کوی دی کوی باندې خلک خپل اوبه راوباسي او څاروي سیراب کوي او دی یو غاړې ته پرېوته سر ته څادر یا تیږه کېښوده او الله ته یې لاس اوچت کړه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای زه ستا خیر ته محتاج خیر به ته نازلې او الله ستا خیر ته زه محتاج او واقعي چې د هر چا نه دې نه پوره شي نو بیا به چا ته چغې وې الله ته او الله بیا په بنده مهربانه زم شکر دی چې دا الله شته چې موږ ته چغه ووه ها مظلوم باندې که ډېر هم ظلم وشي نو دی به چا ته چغه وی الله ته او رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مظلوم د آه نه او د ده د فریاد نه د خدای په دربار کې زر رسیدونکی شی بل نشته دا ډېر زر رسي او د مظلوم آه رسول الله مبارک فرمایي دې ته د اسمان دروازې ډېرې زر کولاویږي او دا آه چې الله ته ورسیږي نو رب العالمین څه وایي اے مظلومه لانصرنک ولو بعد حین مدد بده کوم لږ ساعت پس تینی خو مدد بده کوم څه موده پس بی خو مدد بده کوم الله مدد ته اوس ګوره ظالم تم ګوره مظلوم تم ګوره چې خلکو څنګه خپل ګړې چیلی و خان سیراب کړل نو یو غټه تیږه به چې هغه به ګڼو کسانو چتوله او په کوي به یې ښوده نو هغې خلکو هغه تیږه واغېسته او د کوي د پاسه یې کېښوده لږې شانتې اوبې بار په حوض کې پرېښودې او دا دوه جینکېنې دي هغې خپلې ګړې چیلی منې کوي اخواته نه را پرېږدي خو چې خلکو تیږه کېښوده او بلګې پاتې شوې نو موسی علیه السلام د جینکو نه تپوس وکړو وړو تاسو څوک یې یاره زمونږ یو بابا دی بوډا دی سپین ګیري د هغه لوڼه یو رورم نشته او مونږ به هله د خپلې ګډې چیلی سیراب کوو چې دا خلک لاړ شي خلکو سره یو ځای مونږ نه ورځو چې هغوی تیږه کېښوده او به خو لږې پاتې شوې بس موسی علیه السلام ورپاسېد او په یوازې هغه تیږه ونیوه او اخ یې کړه پیغمبري طاقت دی او کومه بورقه چې به لسو کسو راایستله په یوازې ګرګړۍ ته کو راویویستله او جینکولی هغه ګډې چیلی سیراب کړې جینکې لاړې
او موسی علیہ السلام بیا سر ولګاو او الله ته محتاج چې خدای دا بس کو ډېر لري رااله شپه به کم ځای تېرو دا به څه کېږي چې نه کې لارې پلار ته وایي دا د شعیب علیہ السلام لوڼه وي بابا داسې یو هلک دی او بې کسب یې څوکه معلومېږي هېڅ نشته او جامې هم د سفر دی او بابا ډېر مضبوط تکړه دی وی ورشئ واس کې وت نو یو ورپسې راله او ورته وی ای ملګري زما پلار دې غواړي ان ابي يدعوك بابا مې ته اواز کوي چې تا نو لکه مې ګډې چیرې سیراب کړې د هغې مزدوري درکوي بس ده وی زه ډېره ښه ده ما خو د خدای دپاره کړي دي خو چې سره کوي زه ور به شو سړی که نیک سړی وي نو څه رهنمایي به ترې والم جینۍ مخکې د موسی علیه السلام ورپسې دی نو موسی علیه السلام ورته وایي هغه جینۍ ته وی ای خورکۍ ته وروسته شه ته چې ما نه مخکې نو د هوا سره ستا دا پنسا لقي نو دا وجود دی ما ته ښکاري نو ته وروسته شه او ما له آواز راکوه چې ښي طرف ته تاو شه یا ګس طرف ته تاو شه په دې چل یې شعیب علیه السلام له ورسو شعیب علیه السلام چې ورته وکتل معلومات یې ته وکړل وی دغه چل شوی دی وی فکر مه کوه د ظالمانو نه خدای بچ کړئ دلته د فرعون بادشاهي نه چلیږي دغه غم خو دې ختم جینۍ ورته وی بابا ځان سره خو به مزدور نیسې که نه نو دې نه نیسې مزدور له دوه صفته پکار دی یو طاقت اخو موږ ولیده خط مضبوط دی برقه د لسو په یوازې راوباسي هغه غټه تیږه په یوازې په کوی کې ایښوده یو امانتګري والا شرط دی نو سړی امانتګر هم دی په لارې زما خپو ته نه دي کتلي نو شعیب علیه السلام ورته وایي ای بچې که زما سره دې څه وخت تېر که نو یو لور به درته په نکاح کم 8 کاله را سره تېر که 8 او که 10 دې تېر کړل نو دا به ستا مهرباني وي موسی علیه السلام یې ډېره ښه ده 10 کاله د شعیب علیه السلام سره تېر کړل 10 او شعیب علیه السلام ورته خپله لور په نکاح کړه او دې ورته وایي موسی علیه السلام چې اوس خو ډېر وخت تېر شوی زه ځم خپل وطن ته مصر ته هلته بس مور به ووینم رور به ووینم کیدای شي ما څوک نه پېژني 10 کاله ډېره موده ده دا ښځه به هم ځان سره بوځم وی ښځه ګډې چیلی وله ورکړې وي ها ګډې چیلی هم ځان سره واله او دا ښځه دې هم بوځه او دننه ورشه یو چوکه راواله یو کونټی چې په لاره ګډو چیلو ته پې پاڼې غورځی پاڼې څنډې چې موسی علیه السلام لر چوکۍ راواغېسته شعیب علیه السلام ته دا مې راواغېست وی دا کېده بله راواله هغه یې کېښوده بله یې راواغېسته چې څنګه شعیب علیه السلام د راغی بیا هغه کونټی وه نیکبخته زه راته ویم چې دا کېده بله راواله کېښوده بله یې راواغېسته هلته 4-5 شپږ کونټۍ پرتې وي چې کومې له به یې بلې له ګوتې وړه بیا به هغه لاس کې راتله شعیب علیه السلام ته زه بچې دا دې په قسمت ته دا هغه کونټۍ ده چې حضرت آدم علیه السلام د جنت نه 10 څیزه ځان سره راوړي یو پکې دا وه زه دا ستا نصیب کې ده ځه وړه په لاره وله خدای بچې م ورکړه موسی علیه السلام په کوه تور په غاړه کې او رب العالمین ورته پیغمبري م ورکړه او چې کله د ښځې بچی کېږي شپه ده او تیاره ده او زل دی نو دغه وخت کې زنانه ته د ګرمو ضرورت وي نو ښځه ورته وایي چې دا به څه کوو دا خو شپه ده نو مخامخ یې اور ولیده نو موسی علیه السلام ښځې ته وایي وی زه ورځم دې اور سره به خامخا څوکي اور بغیر د انسان نه نی نو زه ورځم که څوک انسان یې تاله به راولم چې ستا د دې ماشوم د کېدو خدمت وکړي او که څه ګرم څیزونه چې درته راوړم نو ښځه ورته وایي داسې کار وکړه چې دې علاقه کې ماران ډېر زیات دي ګورې نو یو خو سپلی په خپو کړه او بل دا کونټۍ لاس کې واله نو موسی علیه السلام یې ډېره ښه ده نو چې څنګه لاړه نو هغه یو اونه وه او د هغې نه رڼا ختېدله ظاهر کې داسې معلومېدله لکه چې اور خو اور نو نو دې حیران دی چې خدای د اونې په سر اور بلیږي نو شونټۍ راواغېسته او هغې ته نږدې کړه نو چې نږدې کړه نو هغه اور ته اوچت شو نو چې دې څنګه شونټۍ نږدې کوي نو ورته بره خېږي خدای دا څنګه چل دی
نو په دې سوچ کې دی چې د هغې نه ورته آواز وشو ای موسی انی انا ربک فاخلعن علیک زه ستا رب یم اور نه یم فاخلعن علیک پڼې وباسه انک بالوادي المقدس طوا دا خو ډېره پاکه علاقه ده پڼې دې وباسه نو دی وی الله کوم ځای اواز داسې راځي د الله اواز یوازې په غوږ نه اورېدلی کېږي د الله اواز انسان په هر اندام اوري د بنده د اواز په شانتې نه چې په غوږ اورېدلی کېږي نو دې سر تاوی راته وایه اینا انت یا رب الله کوم ځای الله کوم ځای رب العالمین ورته دوه معجزې ورکړي او اډر یې ورکوي د فرعون له ده وی د هغې خو په ما بدل لا پورې دی فکر مه کوه هېڅ غږ مه کوه هېڅ فکر مه کوه زه له سره مردګرې مه کنه کونټی به دي چې کله هم تکلیف ته پیښېږي دا غورځوه اجدها به ترې جوړېږي او کاغه د نه بل دلیل غوښته نو لاس ترخ کې منډه او بار راوباسه هغې نه به رڼاګانې خېجي وی الله ما له ملګري پکار دی وی زه ستا ورور هارون مې له ملګري که چې موسی علیه السلام څنګه راورسېد مصر ته هارون علیه السلام الله خبر کړی و ځکه هغه ته پیغمبري میلو وه هغه استقبال ته ولاړ ورور یې ځان سره که نیک فرعون له ورغی امقسې وشوه چې کم خوب فرعون لیدلی و نیغ په دربار ورغی او چا کې جرت نو چې ورته وی چې په دې دربار مه راځه دا خو د فرعون دربار دی نیغ ورغی او فرعون ته مخامخ ودرېد هغه یو خوا بل خوا ګوي چې دا لږ څنګه راغی کونټی ورسره دا څه کوي چا کې جرت نو چې منې کړی وي ته څنګه راغلی لکه ورته وی زه موسی یم ښه پېژنې مې چې تا سره مې کوم وخت تېر کړی دی زه د خدای پیغمبر یم دا مې رور دی هارون دا هم د خدای پیغمبر دی او موږ راغلي یو او بس ډېره ګناه دی وکړه ډېر ظلم دی وکړه اوس هم الله دله مهلت درکوي توبه وباسه اوس هم الله دې معاف کوي توبه وباسه الله یو منه موږ د خدای رسول ومنه هغه چې خوا دې خوا کول موسی علیه السلام ته الله وی دا کونټی غورځو خو چې کونټی وغورځوه د هغې نه وجدها ښامار جوړ شو او فرعون غروال منډه یې کړی زموږ بعضې کتابونه لیکي وی اویا دستونه یې وکړل او څوک وایي شپږ شلې وکړل نو مې دا دغه وخت کې چا شمېرلی و او دستونه څوک د چا شماري خو خیر خلاصه دا ده چې دستونه پې ولګېدل یره پې راله منډه یې وواله او موسی علیه السلام ته شی کنټرول کا چې قابو که اوس که موږ پسې خوله راوچته کړه خو غرق به م کي دا په الله یره تېروله موسی علیه السلام چې کونټۍ ته ګوتې کړې هغې نه واپس امسا جوړه شوه او ته وایي ستا څه دلیل دی وایي دا دې ونه لید بیا در پرېږدم نه 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 خدای ته وګوره بیا در پرېږدم دې تخت کې در پرېږدم درته موسی علیه السلام لاره وویست دا سره وویست هغې نه رڼا ختېده خو د برګي مرض په شانتې ده پوره رڼا یې کوله اسه وایي وایي ته خو جادوګر یې جادوګر دله راغونډوم که تا وګټله ته به په حقه یې که هغې وګټله موږ به په حقه یو ډېره ښه یعنې داسې په موسی علیه السلام د هغه کونټۍ یره تېره شوه چې نه هغه پولیس ته څه ویلی شو نه فوج ته څه ویلی شو غږ یې نه شو کولی هر شي سره به ګزاره وکړي خو چې چا سره کونټۍ وي د هغې نه مار جوړېږي والله که ورسره ګزاره وکړي معمولي غوندې داسې یو جټکه وله یو سه پله به منډه وایي جادوګر یې راغونډ کړل د اختر ورځ ده جادوګرو لاول د موسی علیه السلام سره خپله خبره وکړه چې که مونږ وګټلو څه به انعام به هم در کوم تنخوا پیسې هم در کوم او تاسو به ټول د قومي اسمبلۍ او د سینټ ممبران به او د صوبایي اسمبلۍ ممبران به غټ غټ ممبران به یې دنه غټ غټ ممبران جوړوم دا اوس چې کوم ستا د صوبې او د قومي ممبران دي اوس بولي لګېدلې ده ښه یو یو د صوبې اسمبلی ممبر په شپږ شپږ کروړه او په اته کروړه خرڅېږي ګډان او چیلي دي ګډان او چیلي چې څنګه خرڅېږي افسوس افسوس خفه کېږئ ما موږ هغه خلک اسمبلو ته لېږلی دي هغه خلک چې نن هغه لکه د حیوانانو په شان خرڅېږي دا زموږ مشران دي زه افسوس کې کله پروزم یو وی هغه غل دی بل وی دا بل غل دی نه پوهېږو چې ساس پکې څوک دی سپریم کورټ وی ته غلې کوزېږه
ابل غل دی کوزیگا های کوټ وی نه دا نه دی ابل غل دی دا زموږ مشران دي د خلکو له موږ وټونه ورکو دا به زموږ د قوم مشران جوړېږي نن بولی لګېدلې ده امپیاګان به خرڅېږي او 8 کروڑ روپو ته پرون ما ته چا وی چې 8 کروڑ روپو ته ممبر قیمت ورسېد دا خو ډېر لوی مضبوطه تی دی دومره قیمت خو د بل چا نشته دومره پیسو باندې خرڅېږي د کم قوم منبر به خرڅېږي دغه قوم به دقه سپېرله دغه خینزیر له وټ ورکړي چې کم خینزیر تا نه وټ واغېسته او جومات په جومات او کوټه په کوټه وګرځېد او دی بیا خپل وټ خرڅوي او ځان خرڅوي بهر کې دا پکې ځان نه مسله ده خو خبره مې دې پورې کوله دا سوال خو به د خدای نه کوو که نه چې خدایا مونږ کې خپله یره پیدا کړې چې مونږ هر وخت تا نه یریږو او خدای زمونږ د دې وطن بشران هم هغه جوړ کړي چې د هغوی په زړه کې ستا یری بس چې ستا یری پړه کیني که نه او صرف زمونږ د خرڅولو دپاره دي نو خدای داسې مه مقرروې بهر کې زما وروڼو جادوګر یې راغونډ کړل د اختر ورځ د میله د جادوګرو پړي راوړل او امساګانې راوړې په میدان یې وغورځول او دومره ماران ته جوړ شو دومره ماران چې حضرت موسی علیه السلام باندې یره راله او قرآن وی وجاءوا بسحر عظیم ډېر لوی سحر یې جوړ ډېر سحر موسی علیه السلام یره چې خدای پاکه دا خو په سوونو نه دي په زرګونو باران دي که زما کونټی نه جوړي او دین جوړ کړ او دا خو ډېر الله یې مه یارېږه ورغورځوه کونټی او چې موسی علیه السلام کوټی سینګ وغورځوله کونټی لګیا شوه او یو خولې په دا یو غاړه کې کړه او بله په دا بله غاړه کې کړه خو چې شلقه یې ورکړه ټول یې راغونډ کړل او خوند یې پې ونه وه غونډ یې تېر کړل او کونټی والا د موسی علیه السلام مر فرعون طرف ته ور روان شو او چې ورلل نو په هغه د ټیزونو باران شي لیسا شي قابو کا موسی وی نه نه دې پرې خدای ته وګوره ستا د غرب باندې قسم چې ستا مشي قابو کا غر کې اوس منې که نه منې جادوګر پوه شو مولا مولا پیژني ناتخوان ناتخوان پیژني جادوګر جادوګر پیژني هغوی پوه جادوګر نه دی ټولو په یو ژبه چغه کړې آمنا برب موسی و هارون زمونږ د موسی او د هارون پر رب ایمان ټول مسلمانان شو او فرعون څه وی پرېږدم هم چېته لاس او خپې ده نه پرې کوم ښې لاس او ګس خپه او لښکر یې راوویسته موسی علیه السلام الله سره مشوره وکړه څه وکړم وي داسې وکړه چې دا چې څومره مسلمانان دي ستا د قوم او دا جادوګر هم ټول مسلمانان شو دا واله زه راته لار ښیم ځه الله ورته لار ښوله دوی تلل او فرعون ته اطلاع میلو چې سړي خو د نه وتښتېدل هغه شپږ لکه لښکر د فرعون ورپسې شي موسی علیه السلام ته قوم وایي چې دا په خپله خوښه په دې لار روانې وی نه دا راته الله ښودلې ده وی دا خو به دریاب ورغلې ده اوس به څه کوو هلته دریاب او دې خوا د فرعون لښکر اوس به کیسه په دې لاره ولې رالې موسی علیه السلام الله ته وی الله څوکم فلما تراءى الفئتان قال انا لمدرکون قال کلا الله را لاندې کړو هغه دې راورسېدل الله وی نه هېڅ هم نشي کولی ورځه پې دریاب دی ته ور نږدې شي چې نږدې شوې کونټی والا یو سا کونټی یوړه دریاب کې خدای 12 لارې جوړې کړې هوا پکې وچلېده ځمکه موچه شوه او اړه روکه چې لومبی لار د پلانکي قوم دویمه د پلانکي درېیمه د پلانکي چې ازدحام جوړ نه شي هر قوم په خپل اسانه لاړ شي موسی علیه السلام سره د قومه پورې وت او فرعون چې څنګه راغی نو د خپل قوم ته وی هم لیدل دومره زما روب دی چې هلته مو دریاب راتاو شلېده خو چې را نږدې شو که نه نو بیا پې یاره ټرتار پې ولګېد ټرتار یاره هسې نه چې وردن نه شو چې ته غرق نه شو رسول الله مبارک فرمایي وی جبریل علیه السلام راته وی چې اس پې اخوا دې خوا کول اس به مې ولې د قیزې نه ونیولو کړس پې ورکړه را دننه مې کړه او ټول قوم ورپسې په هغه لارو را دننه شو
او چې سنگ د دریاب د میانسته شو موسی علیه السلام اوته وی بیا ولا کونټه یوسه چې کونټه یوله دریاب په او جنګید 6 لکه فوج فرعون ټول خدای غرق کړل تباہ شو. رسول الله مبارک فرمایي بخاری کې حدیث ته چې جبرئیل علیه السلام راته وی چې اے د الله رسوله ارمان کاغه وخت دی لیدلې وی ما د دریاب د ویخ نه توره خټه راوویسته او د فرعون په د خوله کې مې منډله په د خوله کې زما وروڼو د ظالم انجام تاسو ولید 6 لکه بعض علما لا ډېر یاد 6 لکو ظالمانو فوج پولیس سره خدای په دریاب غرق او موسی علیه السلام سره د بنی اسرائیلو الله حفاظت وکړه او بیا په کم میدان ته چې موسی علیه السلام لاړ هلته وله من او سلوه راځي ترنجبین راځي سیسه ملزان راځي هغه خوري او د اوریاز سورې په د پاسه ګرځي او د موسی علیه السلام د معجزې د اوبو نه فایده اخلي هغه بس کی هغه مصر هغه باغونه هغه کورونه هغه کلی هغه سره هغه سپین ټول خدای موسی علیه السلام او بنی اسرائیل له ورکړل او فرعون د هغه قوم خدای هلاک او تباه کړ. دی وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله ظالم له موقع ورکوي خو چې کله ونیسي نو بیا نه پرېږدي او دی وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا الظلم اے بندگانو د ظلم نه ځان وساتئ فإن الظلم ظلمات یوم القیامه دا به د قیامت پر ورځ باندې تیاری وي تیاری بهر کې دې کې څه بعضې خبرې پاتې شوې که موقع وي انشاءالله آینده جمعه به هم پې وپوټې لږ خبرې وکړو خو صرف دومره خبره تاسو په مخ کې اقدم چې د ظلم نه به ځان ساتو مخلوق خدا باندې ظلم به نه کوو او د خدای نه به دا یو سوال کوه چې الله ممو ظالمان که ممو مظلومان که ظالم شوي بیا تبعی ده که مظلوم شوي نو بیا تبعی ده دا سوال نبی علیه السلام هم غوښتی دی دا به مونږ هم غواړو او د ظلم په مقصد مې پوه کړی څه ته وایي چې کم اندام کم سیز الله کم پسله پیدا کړی دی هغې کې به استعمالی د هغې نه علاوه که د بل سیز کې استعمال کوه دې ته ظلم ویلې کېږي نو نور به انشاءالله آینده جمعه کې که الله مقرره کړه بیان به وکړو. ویډیو در سره لایک کړئ کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله ولیکئ ویډیو ثواب په نیت د نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ زموږ چینل دین او دنیا در سره سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان.